په دې روژه کې زما عزتمندو صلات تسبیح مونځ یو ځل خامخا وکړئ. صلات تسبیح مونځ پیغمبر علیه السلام خپل تره مبارک ته فرمایي چې زه تاله یو ګفت در کومه، زه تاله یو ډېر غوره شی در کومه. وایي څه غوره شی دی او څه ګفت دی؟ الله رسول مبارک ورته فرمایي صلات تسبیح مونځ. ای زما تره جانه که وستی کېږي روزانې کوه، که وستی نه کېږي هفته کې یو ځل وکړه. زما محترم هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل وکړه، کال کې وکړه یو ځل، ټول عمر کې یو ځل خو وکړه، ټول عمر کې یو ځل وکړه. زما محترمو پر رب کعبه قسم چا چې یو ځل صلات تسبیح مونځ وکړو د دې به الله پاک مخکې رستني زاړه نوي ټول ګناهونه به الله معاف کړي، کبیره صغیره ټول پکې را ټول به الله معاف کړي. یو ځل صلات تسبیح مونځ. طریقه څه ده؟ 4 رکعات نفلو دپاره به نیت وتړي، 4 رکعات نفلو دپاره. زما عزتمندو په هر رکعت کې به 75 ځل به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به زما عزت دې ځای پورې. یو روایت کې ولا حول ولا قوة الا بالله خدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دې ځای پورې ګوره نیت یې وتړو الله اکبر. صحیح شو؟ نیت سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پورې دې ځای کې به 15 ځل دغه ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ٹھیک شو؟ دې نه پس بسم الله الرحمن الرحیم سورة فاتحه سورت چې کله رکوع ته ښکته کېږي بیا به 10 ځل ووایې، 100 ځل به ووایې، 15 او 10 څو شو 25. بیا چې کله زما عزتمند رکوع ته کوز شوي سبحان ربي العظیم دې 3 پیره وویلې، دې نه پس به بیا 10 ځل ووایې، څو شو 35. بیا زما عزتمندو رکوع نه اوچتېږي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به 10 ځل ووایې، څو شو 45. بیا زما عزتمندو سجدې له لاړې په سجده کې سبحان ربي الاعلی دې 3 پیره ووایې، دې نه پس به بیا 10 ځل ووایې، څو شو. بیا چې کوم دی پاسېدلې د سجدې نه دواړو سجدو په منځ کې دا چې کومه ناسته ده په دې ځای کې به 10 ځل ووایې، څو شو. بیا سجدې له لاړې بیا به 10 ځل ووایې، څو شو 75. همدغه شان په هر رکعت کې به 75 ځل برابرې. نو دا په 4 رکعتو کې 100 ځل شي 300، 100 ځل به شي 300. کو به انشاءالله ټول یو ځل خامخا وکړئ، د الله د رضا دپاره وکړئ. انشاءالله د هغې نه پس دعا وغواړه، هره دعا به دې الله قبلوي. کو به انشاءالله